چې ګوره پام کوه بچې عائشه کو نبی کریم ته ارسوئ نو د هغې پلار حضور ته ګران دی او هغه نازولی د نبی کریم ته نو ته هغې سره سیالي ونه کړې هسې نه چې ته د هغې په خبره به خفه نه شي او ستا په خبره به خفه شي نو چې رسول الله خفه شي نو خدای به خفه شي نو بیا خو ستا لپاره سپېرهتوب دی او زما لپاره نو چې څه ته دې ضرورت یې ما ته وایه نبي کریم به نه تنګی بیا وایي ام سلمې کې ځکه زه خبر ام سلمې ته ورغله مې خپله وه نو هغې ته مې ګورې نبي کریم تاسو ما ته وایي عمره ته په هر څه کې دخل کوې ستا اوس زمونږ او د نبي کریم په منځ کې څه حاجت دی نبي کریم پیش او مونږ پیش هغه مونږ ته نصیحت نشي کولی چې ته راته نصیحت کوې بیا هغې راته ده وایي نو چې دا واقع وشو عمر صاحب به بیا بیان کړي زه ورغلم په نبي کریم لاس دی په دغه کې او ګرمي ده په دغه کې چپر کې لاس او لاندې ته پوزکي او کمیس یې وښکي دي پوزکي په دې ملا کې وله نښې جوړې کړې وې او خپو طرف ته د بیرو پاڼې بیا به نور بیان حدیث کې راشي وقلت الله اکبر باب الغضب في الموعظة والتعليم اذا رام اکرم غصه کېدل په وعظ او په تعلیم کې روا دي چې وویني سړی د سامع نه شاګرد نه هغه شی چې د ده نه خوښ یعنې تعلیم کې غصه روا ده دو غرضو دپاره دا باب یو دا چې قضا او په تعلیم کې فرق دی قضا کې به غصه نه کړي لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان بلکې امام احمد صاحب وایي که مدعي مدعی دا ګوان پیش کړه چې دا غاصي دغه وخت کې غصه او چې دا فیصله یې کوله نو قضا یې نافظه نه ده نو قاضي به په وخت د غصې کې فیصله نه کوي نو دی وایي قضا نشي کولی او تعلیم کې او وعظ کې ته کولی شي غصه موعظت وعظ ته وایي او تعلیم بیان د مسائل او عقاید ته دویم دا ده چې کله ناکله غصه دا منافي د وقار نه نه ځکه نبي کریم سره د لوی اخلاق کریمونه کله ناکله یې غصه کړې ده نو دا منافي د اخلاق حسنه او د وقار نه نه درېیمه دا ده چې کله غصه د پاره تنبیه د طالب کې چې هغه د پاره پیدا وګرځي خیال کوي تېرو کې چې دا کار مه کوه غصه شي ورته ځکه هغه ته بیان دی نو جواز غصه جایزه ده اذا رأى ما يكرهه چې وویني د طالب نه هغه شی چې هغه وطني یا د سائل نه داسې غیر مناسب او غیر فطري سوال نو ته ورته غصه شه نو تنبیه د طالب دپاره غصه روانه ما ته وی دا ټول آداب بیانوي قال رجل یا رسول الله یو سړی وایي یا رسول الله لا اکاد ادرک الصلاة زه سیب مونځ نشم لاندې کولی مما یطول بنا فلان د دې وجه نه چې فلان کې راته اوږد مونځونه کوي نو یو سوال دی چې سړی اوږد مونځ کوي خو لاندې کولی شي خو چې ته وګورې نه نو خود به یې نشي لاندې کولی یعنی مونځ ځکه لاندې کولی نشم چې زه ورځم نه ځکه مونځ دومره اوږد مونځ راته راکوي چې مونږ تنګی نو لاندې دوه نقطې لیکلي دي څوک وایي معاذ دی او څوک وایي ابی دی ځکه دلته صلات مبهم ذکر دی بعضو روایتو کې صلات العشاء یا مغرب ذکر دی
دا تطویل معاذ ابن جبل بکاو او بعضے کہ صلاة الفجر ذکر ہو دے دا با ابی ابن کعب کو نو چه چرت تعین دا صلاتی نو صحابی معلوم دے عشاء تطویل دا معاذ ابن جبل نا نقلو حضور پاک پخارش او دا فجر تطویل دا ابی ابن کعب نا نقلو او چه چرت صلات موهم ذکر دے لکا دلتا نو دے کے احتمال دا دوارو دے نو ذکر نکتا کی لکی چه معاذ دے یا ابی نو چه دے ہوئے دے صحابی ہوئے قربان منزل نشوتلی ذکر اگدوگ دا مون غریب ستڑی زمیدار خلق فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظتنا شد غضب من اسی وعاز کو دے سخت غصے ہو فقال وفواز کوئی ایوہ الناس انکم منفرون تاسو خلقو کے نفرت پیدا کوئے دا دیننا داوالے زمرو دا منزونا کوئے نو دا بقوم اوباسے دا مننا انکم منفرون تاسو نفرت پیدا کون کی خلق دا مننا اوباسے فمن صلی بالناس سوک مزقی قوم تا فلیخفف تخفیفنا لکارنی فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحالة ديك بمريضاني ضعيفان بيد حاجت خاوندنا دا فقهاو چه دا اندازی لکلی دی کنا چه دا توال مفصل دی دا وساط مفصل دی دا قصا دا اندازه دا تخفیف دا نبی کریم چه با عام مداومت فکر مکون آغی پس اتبار سرده چه آغی تسمر محبوبو دا آغی تلاوت ورتخوخ فاغم تخفیف تکر دا تخفیف پا خیرات کرا غلی خواه رکو سجدو پا قومو جلسه پا غیو شانتی را اخو پا حیات مسئولہ کے خو قیرات دیرو گدمو آیا نو تخفیف ستا را دیره قیرات رکو سجدہ قومو جلسه خود مخینا مخفف دی نئے که دا زیاد تخفیف سے سوال نشتا او قیرات رو کل سلیو دی کل لنگئی یو گوت قیرات مو آیا دا دیو جن دا بانگ نا پسی دا شیخان دا تاکال طرف دا درود شروع کی سوک ذکر شروع کی سوک لا الہ الا دا جہاد کا مقلی اخروی ذکر دوی نفرت پیدا کی دا قوم دا دین دا مولیانو کاردار ہے چی سار وقتی خلق دا خوبنو علکا بانگ دیوی بس زنانا را پاسون معشمان را پاسون خلق پازابور دا جاہلان دی دا انکم منفرون کی داخل دی وی نفرت پیدا زیو دے جلسے للاو جیلم کے پنجاب دا پنجاب کی دا مصیبت ہے نو خلق دا دین نا متنفر شوی ملیان دیخوا لوٹ فکر و تیز چا لگول مقابلہ اور دیخوا زمون جلسے والا تیز لگول مانے داوانے دوی لگول منو مانے مقابلہ مکاوے دا خوبا خلق تاسو کافر کے خلق بوئی دا مولیانو کاردار چی اول دا کوئی نو دا حقیقہ مخلطوب با پخپل ثابتی دمرا تیز لوٹ فکر بغیر دبان نیشی موائے یا وعن نصیت اہلک مختصر وقتیہ ترجمہ سار وقتی بعد جاہلان دورا خلق بودی دی و ترجمہ شروع انکا داولی تا تبواتا کسان ناس تیغیتا وایا بلو فکر استعمال تساجر والی ترجمہ کا وہی دا خربچیا دی عقلہ دی ترجمه ته ضرورت دی چې تا تاسو کو ناس کله ټول کلی خلک درته وی چې راته وایي په نور نو به صحیح ده او چې تا ته نیولې د ځان شروع کې دا تفکیر پیدا کې قوم د دین نو به دې کې تعلیم یافته خلک دې کې وکیلانی هغه مطالعه کې د مقدمه تیاری کوي او څوک مریضانی څوک امتحان ورکوي د کالج لکاني هغه دین وی دین دې ته وایي نو دا نفرت دا دین نچا پیدا دا دی جاہل امام دے قامقا
چې بے ضرورت لوټ فکر استعمال ہے لوټ فکر دومره استعمال ہے چې څومره دم نه حاته کې ضرورت زیات نه خلق بنتنګ نو مده مړو اعلانات کوي دا د حمامان قافیان دا مردار خواره دا وختي په لوټ فکرونو کې اعلان ورونو یو اعلان مورې پلان کې مړ دی څه د پاره یو سړی به خپل اغله سړی نه ورولېږي چې پلان کې مړ دی ټول قوم ته څه خبر ورکړي چې پلان کې مړ دی او سار وختي دا نه وګونه د مرګ په आवाज بیدار شنه ټول راځي سر پوږي نو به دا رضا مسله لرم تاسو کوشه دا خلک دا مکه که حمامانی بغیر د بانګ نه بل سموه او مده مړو اعلانات کوي دا قوم تابع کېږي ما قوم ورته استاد اعلان ورته رونه دا کار نه دی یو کس ته خپلې رشتہ داري نه ورکارونه ټول قوم سره خبرو امړې په نوخار کې شوې اعلانات پتا کال کېږي وې زنا او دا جهالت دې نتیجه د نوخار مړې تاکال کې لوټ فکر ته ساده دا خلکو ذریعہ د شهرت ګرځونه چې په دې مشهور شي دا نعی مضمومه ده دا مولیان والا روایات رو باسي لکه روایت والا مرو باسي دا قوم پوی کوي دا کار سنه انکم منفرون و دې دین نه ولې خلک بیزاره کوي باب الغضب في الموعظة والتعليم دارا او حدثنا عبد الله بن محمد قال سنا ابو عامر القدير قال سنا سليمان بن بلال المديني عن النبي اتبن ابي عبد الرحمن يزيد بن عمر عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة دا تعليم دا مخي وعظ او باب کې دواره باب الغضب في الموعظة والتعليم یو سړی تپوس کې د لقطې په باره لقطه او لقطه فصیح لقطه ده صيغه د مصدر په معنا د لاختون یعنی تقاضا د التقاط کې د سن رکشي وسیز نو حضور ورته اے رفقاها او قال یا لره مزه وکا لوخي او وعاها لوخي وکامزه او وعالوخي ویفاسا او کسوڑه ثم عرفا سنتن بے تعریف کیوکان ثم استمتع بها بیت فیدوانا فانجا ربها فاتحا الیه کمالک راغ ورکا قال فتبالت الابل ویسیب کرکشی ویسیز اوخی حضور پخار شوی دا تپوسم سوک کئی اوخ تسوک رکشی ویسیز وی یعنی دنگل کی میں خولی در دا لقطه دا کنا چیو کسوال نوی زمانه دا عرف نا مخالفو دکال تا خلق کوخان پریدی پا غرونو کسری پا دشتو حضور پا خارش دکا دا غیر فطری سوارو دمرا غصه شو حتی احمرت وجنتا ننگی مبارکی توسو چه خشته انسانی کنا او پاغه د غصه او د خفګان اثر در سرګندي نبی کریم خشته او به اندازه په مخ مبارک کې غصه سرګند بدر سرګند شو حتى احمرت وجنته ننګي سرش او قال احمر وجهه مخ مبارک سرش ناراوي فقال ما لك ولها استعد وبصر سکار ده ما حاسقاها خدای غسر ګوډي پیدا کړی د سکلو حوض ور سره ده د اوبو سکلو لوخ مشک ور سره ده وحذاها پانی ور سره ده ترد الماء اوبو ته ورځي و تر شجره پونو کې بصري سره کار دي چې خو نسی فزاها او خپرېدا حتی القاها ربها یسو پور خپل مالک پور سره ملو شوی قال فضلت الغنم کګړې چې لهرو کښې نولې دلا نو
مطلب ویني سا حالک یا بستاشی او لیخیکا یا بده یو بل رور دی شکتیونه نسی اولی زی بیا به شرم خوری نو که گڑا چیلی رکشوی عمومی وینی سا او اخت رکشوی سیز نوی زکا هم گیدر یا شرمخ یا دغنشی خوره او نه دا غد ضایع کېدو یا راشي دلته حدیث مبارک کې مقصد دا دی چې حضور غصه شوی دی ځکه دا تپوس دا غیر فطري و دا غیر زمانه مناسب خو د لختې مسله خپل را روانه ده مستقل باب به پکې اوس یې ګورئ پنځه شپږو مسلو د لختو کې خلاف دی اجمالا موره چې سودام دی اول دارا چې التقاط خده که ترک التقاط خده یعنی یو شی دیولی ده چې پزمکه پروت ده راغشتلی خده او کبری خودلی بعض علماوی ترک ده التقاط خده را لیما ذکر تبه تعریف که خلق تبه نشر اشاعت که نولی زمواری پسر لی نو پریده او بعض علماوی نا التقاط خده کمالک رانا غیرتب بفیده وانه خو صحیح تفصیل لی که دا سزے کیوی که تیر آوانا لی بل سڑی رالی و تعریفی نکی جیب تیچے بے التقاط خده راویل تو خبه تعریفو کی او که دا سزے کیوی چه بل سوکینی شراغشتی مالک بور پس رازی بے ترک التقاط خده لکه گنو تلاش او دسماتی را اول تا چاو دسماتی کرده ده خو تماچه ور سر پرتا ده بطوا ور سر پرتا دا یقین ده چی دا دقی سرین پروتی ده چی چا دقو ده او دستا ده کرده نو پریه ده دکه گنی دی بل سوک دقو ده پلارا نوزی ماغا سڑی مور پسی رازی مالک یا یو پٹی کی لور پروت یا یو پٹی کی ترخص پرتا ده ظاهر دا چې دغه پټي خاون بینه مراله دیگه او که دا څه کې لکه بازار کې په سړک کې په عام انداز یو بټفو پرتا ده تماچا پرتا ده څه شی پروت قیمتي نو که ته روانه لی بل سړی به راوای تو خو به تعریفو کې د شر مسابق بل به نه کې نو به التقاط خده خچی التقاط شو نو سمره مدبه تعریف کې اعلانات په سمره کې نو دې حدیث مبارک کې بکان لای او فقها ټول وی چې دا کار ضروري نه دی دا شی اندازې ته ګوره بعض شي کې بکالی بعض کې بشپږ میاشتې بعض کې دوره دی بعض کې یو یعنی چې دا د یقین ناشي چې د دې شي طلب د دې مودې نه پس څوک نه کوي به مکه او دا بدلیږي په حسب د مواقع او د حالات 10 روپۍ دې د پیښور په صدر کې په سړک راواغشت نو 10 روپو به څوک 2 غنټې په سم تلاش نه کوي ځکه د مالک په دا یقیني چې وړي او که د کوستان په لار کې ده یو کلی شاه کې 10 روپۍ وموندلې نو هلته کې زیات تعریف وکړه ځکه هغه د خلقو دا یقیني چې دا څوک نوم چې ته یې زر نو ته هغه د ضایع کېدو یری نشته نو هلته هغومره موده وکړه چې څومره د یقین نو د هغه شي حالاتو ته او وضع رفع ته مو بعض جاهلان غسلخانې ته ننوځي او 3 اواز وکړي ما خو 3 اواز وکړه هلکه دا خو تعریف دی قدره مداره که تعریف دیو کو سڑے پیدا شو دوار ورکول ضروری دی کنا نو دی که فقها مختلف دی عام فقها ہوئی چی بسلامی در تو خودلے نو ورک احناف بعض و احناف ندانا خل که یقین دی پینو ورکا که یقین دی نینو دا قاضی پا مخی ورکا قاضی لے بوزا ورطوی دا شی دیو ذکر کسان لبل سو کراشی نو ستا غاڑا بخلاس ہے
چې ما خو د قاضي مخکې هغه یې پته ولیکي دا قیمتي شوي 12,000 روپۍ دي یا 12,000 پونډه دي نو قاضي ورکړه قاضي په واسطه او داسې شوي دي احنافو قضا کړې ده همیشه نه هغوی د وطنونو خبر دی داسې شوي لکه زه اعلان وکړم ورونو ما یو شي مونته دی که چا علامه راته وویل بل دی د سړي نه چې رک شو هغوی یاره ما نه یو بټفر وکړه شوي ده او 12,000 روپۍ یې پکې یو بل سړي اورېدلي دی نو دا معرف پینا چرته بل مجلس کې چا واورېده چې ورونو ما یو شي مونته دی که چا علامه ښودله دا سړی پاسې که بټوی او 12,000 روپۍ وي نو زما او د ده نیز د بل نه اورېدلي نو ته خو به یې ورکې ځکه علامه یې خو صحیح ویله هغه به د هغه نی بیا به اصل مالک راشي د دې وجې نه قاضي له یې بوځه ورته صاحب دا دله ورکوم او ته ګواه شي نو که ستا له بل سړي دعوه وکړه نو ورکولی شي پوهېږې او که مالک یې رانغی نو ته ته پیدا رشتې شي که نه بعضې علما وایي بس د ده ملکیت وګرځي ځکه لکول یخیک ولزیر عام علما وایي چې نه پیدا چې اخیستې شي او په دوو شرطو اول دا که فقیري نو پیدا یې ترې په خپله واخلي که مالداري نو صدقه دې کړي نو دویم دا ده که مالک یې راغی نو ورکوي به یې واپس او که رانغه نو مسله خلاصه شو د مکې مکرمې لقطې څه حکم دی نو 3 امامان وایي د مکې لقطه به قطعا نه راغی لا تحل لقطتها الا لمنشده حدیث کې راغی احناف وایي چې نه راغشتې شي تعریف یې وکړه هلته چې حضور ویلي دي اکثر خلق تعریف پریدي په دې غرض چې دا خو لوی ښار دی مالک پیس کم دی پیدا کوم نو تعریف یې پریدي د دې د وجې نه حضور پاک وایي التقاط یې مه کوه کنې حکم یې د باقي لقطو دی ځکه بعض صحابو کرامو نه دا نقل نه ها اوښ په لقطه کې داخل دی که نه داخل حدیث نه خو معلوم شي چې اوښ په لقطه کې نه داخل علما وایي چې دا د حالاتو پورې ده بعضې علاقو کې خلک څاروي پرېږدي ځنګل ته ځي بیا یې ماښام کې راځي زمونږ طرف ته میخې غوان پرېږدي په خپله سري ماښام راځي او بعضې داسې علاقې وي د کوړي سره نږدې د سیندونو منځ بندی ورته وایي خلک وړوکې څښی ور پرېږدي هغه غټه شي دغه شي بلار به شي مالک ورپسې لاړ شي 15-16 میاشتې پس کال پس هغه راولي بلار به هغه په لقطه کې نه داخله شي نه چې ته لاړ شي د دوبندې په دغه کې ووینې د دریابونو په منځ کې چې دا غوا د خوشي ګرځي نو اوښه د نبي کریم زمانه کې خلقو مو داسې پرېښوده نو اوښه په لقطه کې نه داخله او څاروي هم دغه شان د عرف د بلادو داسې او که نه داسې دی وي بېشکه چې هلته د ضایع کېدو یاره د دې اوښ زمري دي او به یې خوري نه کلی شته نه علاقه شته نږدې نه څوک انسان شته او اوښ ځان لري نو دا بیا په لقطه کې داخل دی نو ته به حالاتو ته ګورې مخکې اخبار کې راغلي دلته دې کې دا فقهاو ډېر احتیاط ځکه لیکلي دی دا تېر شوي دی دلته پېښور کې په دفتر کې یو سړی ناست ملازم نو بل ملګري ورته وویل لکه څه ټیم دی نو چې زه داسې کوي خو ګڼی رانه کور پاتې شوی او نن مې تماچه م راونله نو ګڼی رانه غسلخانه کې پاتې شوی نو تماچه مې میره شو دا دې خپل ملګري ته وویل هلته بل سړي واورېدل دا سړی چې دی غلی لاړ د هغې کاره او چرګې هم واغشته وروجې هم واغشته او تنبې وړل ماشومان نه وتل مې څه چل فلانکي بابو صاحب رالیږلم چې زما مېلمانه دي
او دا ډوډۍ تیار کړه چرګې مرا کړې د وروجو فلاکي وخت تیار کړه او وی مانا وصل خانه کې ګړیم پاتې شوی دا او تماچم بالښت لاندې پاتې شوی دا هغه راوړه نو چې ښځې کتلي دي واقع د وصل خانه کې ګړی پرته وه او تماچې هم ورکړې ده او زنانه یې روجي باندې کړي ده او چرګې باندې کړي دا سړی به چې راغی داسې ګوري چې یاره دا سړی اتفاقا کور ته لاړ نه شي یا ټلیفونونو کې هسې اوس سړی څه خبره نو چې ډوډۍ وخت شو نو بیا کور ته لاړ تمبې وډزله ډوډۍ تیاره ده دی هغې په ډومبو کې ایښې ده او مجمه کې او رکیبې او پلیټونه ورسه هغه ډولي سره د سامان یې ته یوړه پوخ یم که پلوخ یم چې پیسه واخیست چې دا سړی کور ته تللی دا ښځه ورته وایي د بادام ګل پلاره دا څوک مېلمانو مېلمانو خو څوک نو وی ولې تا چې سړی رالېږلی روجي او چرګ دې رالېږلی ما خو نه دي رالېږلی وی وایي تا رالېږلی نو ګړی دې وزګېد او تماچه دې وزګېد پیشو چې چموالو نو دغه شان قاضیان وایي فقها چې که علامه درته څوک ووایي یقین او اطمینان دې وي نو ورکړه کنې قاضي لی بوته چې سهار له پکې هر څه راځي هغه به یې نه مري نو دا په ښاریو کې دا د مکر او د دروغ واقعات ډېر راځي امام ابو حنیفه په کوفه کې او بیا په بغداد کې او بغداد دارالخلافه وه او ښاریو کې دا واقعات ډېر راځي او دا نور فقها په ښاریو کې کم پاتې شي نو په فقه حنفي کې چې کوم دقت دی دا د ماحول اثر دا په دې نورو فقهو کې نشته مدینه منوره ښکلې ښار خو د صحابو نه پس بیا دارالخلافه نه ده پاتې شوې علي صاحب بدله کړه نو شام دارالخلافه وه دمشق بغداد دارالخلافه نو دوی وایي داسې واقعات راځي نو علامو تشو علامو باندې مو ورکوه که یقین دې پې ورکړه زمونږ په کلي کې چا سده کې یو میاو مالدار خو ښه سړی و جومات کې ملاستې پټکې بالښت د کټ بازو ته اچولی او ملاستې د اوړي غرمه یو سړی راغی د هغې محلې هغه غلی دا پټکې راواش او کور ته یې ورغی وی میا صاحب رالېږلی م دا پټکې راکړه چې بیبي ته ووایه دومره روپۍ دې درکړي دلته ما نه یو سړی لیدلې د پیسې راواش د بیا راغی او پټکې ورته بیا په مزه کېښوده کټ د بازو ته الله سړی میا صاحب راغی شوی خبره نه دی مونږ دې کړی دی بیا کور ته لاړ هغه ورته وي د بادام ګل پلان پیسې دې چا نه غوښتې ما خو نه دي غوښتې ولې دا پټکې چې دې راولېږه پټکې خو علامو پټکې خو دا و وی نه ما نو دومره فقار شه خامخا ته چې ښځه یې طلاق کړه وی ښه سال له به د ما پټکې څوک راوړي درته وایي چې راځه پلانکي میا صاحب اوس دی ته به ورسره ځې او ګناه د دواړو ګناه نه وه نو دغه ښځه یې طلاقه کړه نو دا چل ول په ښاریو کې دا مکرونه ډېر زده دي د خلکو ډېر طالبان زه چاته وایم ما سره به یو سړی ناست دی تاسو ته م وایم او را سره به خبرې کوي سال له به تاله راشي چې یاره زه خو د مولوي صاحب دوست یم دې وخت کې دغه ځای کې زما یو 100 روپۍ پکار دی دوکاندار سره مې سودا اخېستې زه یې تاله راوړم نو دا به دغې کوې نه ښاریو کې ده دا په مردان کې شوي دي طالب مولیان دوکه کېږي زه ځکه دوی صاحب دلی
نو چې څنګه په خپل ساتلې دوی په بلم دا ګمانو کې هغه وی زه په خپل والي شي په دې او وای په اکثر الباری ده نو تاسو سره به یو سړی ناسې ما ځامن هم پرې کړی ما سره به کمره کې هر څوک راځي څوک به تپوس له او د پیسو تعلق هم ورسره نو خیال کوه بیدار اوسئ نا محمد بن علاء قال لنا موسى وكان بريد النبي برتا نبي موسى قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم یو مسئله پکې سخته دی لقطې کې ازما په اطمینان نشته دا نور فقها وایي چې تا لقطو مونته تعریف دیو کو پیدا سوک نشو استاد په حلاله ده خورا او احناف دا خیز او باسي نه که فقیری نو خورا که مالدار نو بلې ورک دا مسئله لږه سخته دا د بعض صحابانو نقل ده او حدیث مرفوع کې هغه مالک د فارغ ارزونه لا محمد بن علاء قال سنا موسى مكان بريد النبي ورتا النبي موسى قال سير النبي صلى الله عليه وسلم حضور نه ډیرو خبرو تاسو کړه چې هغه واخی نه کړ ځکه بعضی تاسو به تکوینی امور سره تعلق لري او دا بعضو بیان غیر مناسب او بعضی با تنګولو د پاره تاسو نه کول منافقان فلما افسر علیه چې ډیر تاسو نو شو یو راس نو غضبا غصه شو ثم قال الناس سلون عما شئتم منبر توخاتوي کمه پورې چې په منبر ناس چې ست تاسو کوي هغه وخت وای شي چې دغه وخت وحی الهی راغلی چې ست تاسو نه سوکي تا ته بزخه مو جواب ورکړي یعنی دا چې جواب نه درکوم د دې وجه نه چې کله خدای ما ته خبر نشي را لېږلی خدای خبر را لېږلی شي او ما ته اطلاع کولی شي او د هغې جواب کله خلاف مصلحت یا زما موضوع نه وي نو زه ځکه جواب نه درکوم زه د خدای د قدرت یو نمونه یې ورته وښودله چې کومې پورې زه ناست یم ما نه چې څه تپوس کوه دا هر چې د خدای د حکم مطابق یو سړی پاسې وی صاحب زما پلار څوک دی وی ستا پلار خدا خواهد اوس د دې تپوس د پیغمبر نه څه ضرورت ځکه خلقو به هغه ته ولد زنا وی چې ته د پلار نه وی نو شکل کله بدلی دا ضرور خو نه چې پلار یې نه بدل دا سړی چې کور ته لاړ او مور یې خبر شو مور ورته پخا وی تا زه شرمولو چې د پیغمبر نه دا تپوس وی قسم دی که پیغمبر راته پلار بل څوک یاد کړی ما به ځان هغه پورې ملحق کړی نو دا خلاف مصلحت او خدا وخت حضور وی چې څه تپوس نو بل وی زما پلار څوک ځکه عربو کې زنا عام تعلیم نو پخوا هدایت نو او طبی خواهشات وی که دا مولیان او مدارس نوی دلته هم زنا ټول په سړکونو شروع شي لکه د انګریزانو ملکونو کې ایو ټولو کې په دغه کې دا څه پروا نه ده فرانس ته لاړ شئ چمنونو کې خودی سړي پراتی یو بل تاړه سته به ورته ودرېږي نه من ابي بل سړی پاسېدو یا رسول الله زما فلان څوک دی قال ابوك سالم المولى شيبه ساتار سالم لما را عمر ما في وجهي چې عمر صاحب وکتل چې حضور پاک دا چې وای د غصې د وجه نه وای نظر وای ان نتوب الى الله والله صاحب مونږ ته وګورو سودا سوالات باندې عمر صاحب نکول خدا نور د طرفه توبه واسي صاحب دا نه پوهه ابا برکاله اما حدیث وروړي په بل موضوع باندې دی ما برکاله فتح د امام المحدث که سړی مشر ته امام ته یا محدث استاد ته په کوډو کینی نو دا عبادت نه دا ادب دی یعنی ته دا څه کوي چې تاسو کې د استاد نه په کوډو کې نه په ادب دا د علمي او دا تعظیم علی وجه المحبت والاکرام دی نه علی وجه العبادت
دو قسم تعظیمی دی او شخص یو علا وجه العبادت عبادت دی ته وای چې رجا د نفع او د ضرر دا غنی ما فوق الاسباب قبر ته داسې ولاړی چې لاس پنام ولاړی دا ولې ولاړی ځکه چې دا کار وکړي یا دا کار ونه کړي نو دا ښه کار نه دی او یو علا وجه الاکرام دی لکه د مور پلار عزت د استاد عزت د هر مشر عزت ته په دې حیثیت کې چې ما ته خدای او رسول ویلي دا د حکم الهي پوره کوم د دنه رجا د نفع او د ضرر ما فوق الاسباب نه ده دا امتثال د حکم د خدای او د رسول کوم نو دی د تعظیم علی وجه المحبت و علی وجه الاکرام دی کې عبادت د خدای وی اکرام د دی وی او یو تعظیم علی وجه عبادت دی لکه خبرونو سره چې خلک کې سجده ورته لګي او ګوتې په لګي او کولای مثلا او سینه باندې ورته لاس دې نه دا کار نه نو دا ناست محدث ته په داسې طریقه دا ادب راغلی دی ځکه دا ناروا نو حضور به منع کړی وی همدغه واقعه کې چې نبی کریم غصه شو او عمر صاحب در په کندو کېناست لکه د قیدې په شکل او دی وویل جناب الامام قال اخبرنا شیخ تعظیم باندې پیل شو بعض خلک افراط تفرید کوي څوک تعظیم مطلقاً په عبادت کې شمیري یعنی عادت ته عبادت وایي نو دا ښه کار نه دی او څوک دې بل طرف ته زیاتېږي چې عبادت ته ادب وایي لکه سجده ورته کوي یا قیام ورته په حیات د عبادت کې کوي نو چاته رکوع کول دومره ټیټېدل لکه د رکوع شکل یا بعد کابلیان هم غلطېږي دومره ټیټ شي لکه دا ولې لاس کولول نه والي خو ټیټېدل بغیر د لاس کولوله دا نشته دومره ټیټ شي لکه د رکوع په والا نو سجده هم بنده ده دومره ټیټېدل هم بند دي او صورت د عبادت به هم نه جوړوي اگر چې ستا زړه کې د عبادت نیت وي نو بعضې صورتونه د عبادت شریعت بند کړي او اکرام روان کله ولاړ هم بنده ده ولاړ هغه چې هغه ناست دی ورته ولاړ دا ممنوع دی ځکه دا صورت د عبادت او یو دا چې راشي او ته ودرېږي نو دا جایز دی په نبي کریم ځان دپاره نه په خپل ځکه هغه کې تواضع وه وایي داسې مه کوئ لکه چې بادشاهانو د فارس د خپل قوم چې فارس بادشاهانو سره حل جناب اليمان قال اخبرنا شيخ بن الزهري یو ځل عبدالله ابن عباس د عمر صاحب لاس کولول نو عمر صاحب زر د هغه لاس کولول کول نو زر هغه لاس راغله ویې ولې که ته زما لاس کولی په دې چې زه ستا نه مشر یم نو زه ستا لاس په دې ښکلوم چې ته د نبي کریم د تره زوی د قرابت د رسول الله ابن عباس خو ډېر ښه شو نو هغه لاس پرېښودو او ابن عباس ترجمان القرآن دی دومره د عمر صاحب تعظیم کو چې دې آیات کې شک وان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين چې دې دوه بیانو نه څوک مراد دي دا ابن عباس ته نه معلوم یو ځل ورسره د حج د سفر کې را روان هغه داسې باغ ته لار راغی ده ورته اوبه اچولې نو دغه وخت یې ته تپوس کوي چې قربان دا ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما د دې نه مراد کومې بیانې نو هغه ویل سبحان الله تا ته دومره نه ده معلومه نه ما ته نه وه معلومه او د یو کال نه مې زړه کې سودا وه چې تا نه تپوس کوم ما د ستاسو تعظیم د وجې نه د بې د خاطره تپوس نشو کولی نه چې کوم څیز کې د زړه کې شک وي نو تپوس کوم نو تپوس یې دې نشو کولی ادبا و احتراما کہ اللہ تب المفرد کا مواغش ځان له امام بخاری ای کې احادیث دی الله رب اثر په اخلاقی نو څو تابعین تللی د سلمہ ابن عفان ملاقات عرب ذکر اوسېده نو موږ ورته قربان الله سره څرګند کا چې تاسو د ځله بیات کړل
زدل بیعت کړو په بیعت الرضوان کې سلمہ ابن چې مونږ یې خپل وی لاس راځ څرګند کوم لاسونه ولا خپل. ابو داود کې بل راشي یو يهوديان براغلو د حضور نه څه تاسو نو کړ چې جواب ورکړ نو لاسونه دا خپل کړو خپل کړ. ابن عمر سے دی یو ځل jihad کې تل نو دیرو تختید ځکه کافران به اندازې زیات او د دې خلاف توقع کاروش نو دا بس موږ ملکای نو سپیرو نو چې واپس را نو د شرم مدینه منوره مسجد نبوي ته نتل چې دا موږ را تختید بیا وایي کومه پورې بنځو یو ورځ ونه راځي حضور پاک ته مو وایو که څه سزا راکړي سزا به راکړي چې ورغله هغه ته یې الوي وی قربان مو خو راغلي خو یو ورځ به پټو وی ولې وی موږ را تښتېدلي وی څه صورت حال و وی دا وی ښه مو کړه وی خدای پاک وی الا من باء الی فئة وانا فئتکم چې سړی پیشي چې زه د هغې نه خپل فئې ته ځان رارسوم وی انتم لستم بفرار وی تاسو فراری نه کراری نه وی تمره خوشحاله شو فقبلنا یدیه ورجلیه د حضور لاسونه خپې ښکل کړي. نو ښکلول دا تعظیم علی وجه المحبت رجا د نفع او د ضرر د هغه نه نه او ته حکم د خدای او د رسول پوره کوې لکه د مور پلار د استاد او د دین د اسلام د بادشاه دا فقها لیکي چې لاسونه ښکلول لواري خو رکوع بنده ده او سجده بنده ده او قیام بند چې ولاړې دسته دا بند ځکه دا صورتونه د عبادت دي عبادت بند تعظیم خو روان دی خو علی وجه المحبت علی وجه الاکرام نه علی وجه العبادت. قرآن شریف هم بعض سلف ښکل کړی عمر ابن عبدالعزیز ښکله عمر ابن عبدالعزیز خو تابعین دی او محدث دی. باب من عاد الحديث ثلاثة ليفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور ألا وقول الزور وما زال يفهم. هذا حديث يونوي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام روة أنت فوسنة شروش عبد الله بن حذافة ورتوي من أبي زمان پلار سوکتے پلار دے حذافة دے بیا وی بار بار تپوس کرے اس چی سوائے عمر سے پیشو چی حضور پاک تعالی غصید و جنوی وبرکا عمر والا رکبتے عمر سے در پا کندو کینا استلکا دا خیدے پا شکل او دا وی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی لیستیب دا من دا پارا دا عقیدہ بستا دا من خدای خوخ دے او محمد رسول بان ایمان دے او دینم بان رازیو من نور تا پوسونا نکو دریزلے دوئے فسكت حضور بے چپش. نو دا بروک عند المحدث یا عند الامام را ابا من عاد الحديث ثلاث اللي يفهم ها واني اخم لگو نوے ما هو كيف يفضل العلم كونه يرادو دا نور خبر پکی راشي بعض طالبان خبرې کوي د سبق وخت دا مکه چې خبر نه راسي نو هغه استعمال نه لوټ فکر به ویلي به هدايت چې لوټ فکر کې چې وخت چې پلان کې مړ شو دا نه ایرا تاجدین حضرت بلال سے سفر کرے دا حضور زیارت دفاع او مدینه منوره ته راغله دا جامعیت معلوم کړل چې دا غنیت ده د زیارت قبرونه زعام منکو پات شو د حضور پاک زیارت آئے کې څه گنجائش کوم څه کډې رو تعبیرونه نقل خدا عام قبرونه لکه پیر بابا وېسوم دا منکو
कुरान शरीफ कुलूल जायज नंबरों का जनाजा की जियाद बेहतर खुदा दफारा ना है खना जगर तौखीदी हो मुनारों तौखीदी हो छवे लकदर जाहिलियत रसम खैर में दोस्तान तो हुआ यार بعض خلک د فکر ترجمه کې بعض خلک مشغول دي نو دا د دې غلطي ده کنه ولې خلک څنګه او ترجمه له فکر کې کوي خپل احاطه کې کوي خلک بنا څنګه دا به رسو ته پوښتنه کوي خپل پر پړا خطبه کې په وخت کې هم ناس سکرټری څنګه ودا باندې کېږي خیر په کندو خلا خو سقید نه راغلی په حادثه سورۃ العلق کا آخری چوي کنا آخری آیات کې فجر وخت او د رکوع کړه متصل نیت د سجدې نو سجدا داش احناف او مذهب کې پر رکوع کې سجده تلاوت ادا کی او چې متصل ورپسې رکوع کې یعنی آیات وې د سجدې ورپسې قرآن شریف کلون لوا کو سړی که خاون خپل ښځې ته لور وایي دا خو دروغ دی ښځه نکاح پرې نه ماتېږي خو که تشبیه وکړه چې ته په ما داسې لکه د لور یا د مور یا د خور هغه به رساسه دا زهار لازمي زهار کې تشبیه ضروري وي ته په ما داسې لکه د خور او که داسې وي یا خورې په دې زهار نه لازمي چاک باندې لیکي چاک ته تکلیف نه دی زما په جماعتونو کې دا د مړو اعلانات کړي کې دې چې روایت په حمامات او واسطه په د حضور زمانہ کې او تر اوسه پورې دا لوټ فکرو دا شی جوړ مخکې لوټ فکرو نه مخکې چا په جماعت کې دا اعلانات کول لکه دا ځان په شکل دا د لوټ فکرو سره دا بدعت پیدا یو دا بدعت راغی چې اذان بار دی خلکو جماعت ته دننه راوستنه کله جماعت د اذان بار راغلی د جماعت تر اوسه پورې د امت عمل پدې اذان بار ځکه اذان چغه ده د جماعت کې چغې نه پکا نو اذان د جماعت ته بار راغلی خلق اوس راځنه کله فکر د برکت لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه باب من أعاد الحديث ليفهمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا مارتوی دا ابواب عام دا آداب علمیه سره تعلق لري ثم مسائل فقهیه اختلافیه دا فقهاو پکې نشته آداب دی په جملو آداب د تعلیم کې دا چې تکرار د یو خبرې څنګه د درې ځله نو دی وی روانه ذکر د خلقو په ذهن کې دا راځي چې تکرار طالبان هم وی تکرار شنیه دی نو دی وی تکرار راغلی دی درې ځله د تکرار څوک دا معنا کوي چې یو ځل به یو طرف ته داسې خبره وکړي بل به مخامخ وکړي بل به داسې وکړي خو دا خو چېرته نه ده راغلی او نه په مجالسو دا علمیو کې دا راغلی تکرار یوه خبره درې ځله کول خو هره خبره به درې ځله نه کوي که د حضور بیان کې دا راځي چې خبره به درې ځله کوله نو دا احیانا یو ضروري خبره او تنبیه پکې مقصودی او افهام د دې وجه نه د ورسره علت ذکر کړ
باب من عاد الحديث ثلاثا ليفهما کہ یو خبر دریز علی ذکر کی چی خلق پپوی کی خلقو تے ورسی تنبیح ورطا حاصل شی نو دا مشروع دا احانت دا کلمی ندے ان شنیع تکرار دے بلکہ دا یو مصلحت دے دا وقت چی تقولش حضور مبارک یو ذل کبائر بیان کو وی دا کبیرہ بے پاکر کیوی علا وقول الزور علا وقول الزور علا وقول الزور خبردار درو خبر لوی گناہ تنبیحان دریز الاول دا شرک دروغ دی که رشتیا دی کفر دروغ دی که رشتیا دی دا چه سمرا عقاید باطله دی دا خود دروغ دی نو دا دروغ و شهادت دا دروغ و قول شریعت دا شرک سره برابر کرده خدای پاک وی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به دروغ وینا پا آیات کی دا شرک سره ذکر کرده چې شرک نظام ساته او د دروغونه نو حضور مبارک تنبیحان دریز لوی علا وقول الزور یو بل په یو موقع کې وی هل بلغت په خطبه حجۃ الوداع کې خطبه لوستله وی دین می ضرورت او کنا هل بلغت دریز لوی به خدای پاک ته اشاره وکړه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد خدای ته په گواش ماستا دین اورساو نو دریز علیدا جمله ویلا نو تا تحقیقت معلم یا واعظ او یو خبره مهمه او دا غیر رسول زیاد ضروری وي نو دریز علی ویلې شي بس ادب ده نو څه اختلافي څه مثلا وتا ته طریقو کوله قال سلام دتو قال سلام دو سمان قال سلام عبد الله ابن المثنى قال سلام سمامة بن عبد الله بن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمة عادا ثلاثا حضور بکله یو خبره کوله درې ځله به وکړه دا غواړي اره خبره نه یادې اره خبره خو درې ځله دا خو نه فصاحت نه بلاغت نه د شانه نه خلې یعنی اذا تکلم بکلمة مهمة یو مهمه خبره بای او کان یرید بها الافهام والتنبیه وعادها ثلاثا اره خبره قدرې ځله نه ده کړې و بظاهر کان اذا په دوام استمرار دلالت کوي او دا دوام استمرار دا نه دی هر وخت یعنی بعد او هم حتی تفهم عنه چې خلق به ذکر و اذا تعالى قوم سلم عليهم ثلاثا چې په یو قوم باندې سلام به فیچول غسل نو درې ځله به سلام واچو دام هر ځای نه وي د سلم علیهم ثلاثا درې مطلب اول دا سلام د استیزان درې ځله راغلی یو تمبوړه دی کنه تبوی السلام علیکم ادخلوا نکو جوابونو شو بیوی السلام علیکم ادخلوا بیوی السلام علیکم کدریم دل جواب رانگو نو بزده بیوی کور والا نتنگه نو سلام دی استیزان دری کرد یو معناش بیوی داش یو به سلام دی استیزان و السلام علیکم ادخلوا چاگی بیوی رازی قربان چې به و مجلس ته ورغه به السلام علیکم نو بشو چې به و د مجلس نه رخصت دین به السلام علیکم یو سلام د استیزان شو یو سلام د دخول شو یو سلام د وداع شو دریم صورت دا چې خلق غني وګت یو لوی صفي او خلق ناس نو تب سلام په ابتدا کې مواچه پدې مینس کې مواچه او په اخر کې به مواچه دا څنګه چې هر سلام درې ځله یو ځای دوران په یو سلام کې راځي نو بظاهر په حدیث مبارک کې عموم معلومیږي خدا عموم نه دی مراد
فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثه سلام به واچو درې ځله. نو د دې درې صورت شو. په دې درو صورتونو کې درې سلام راغلي دي. هر دې درې سلام نه حضرت مسلم قال سلام الله تعالى بمشنا يوسعون ما حكينا عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. دا په ترمذی کې مونږ ویلو حضور مبارک په سفر کې رستو شو. سفرنا مونږ روانو فادرکنا درستنا اعلان دې رستو رسید وقد ارحقنا صلاه العصر. مونږ رستو کړو مونږ د مازیګر یعنی نا وخت شو. ونحن نتوضا ودسم کو فجعلنا نمسح على ارجلنا. من مسح کولا پخکو د مسح نمراد دلته قصر خفیف دی لکه مسح راغلی نه په شریعت کې د ارجلو مسح خو د خفین راغلی نو یعنی نغسل ارجلنا کالمسح لږې لږې به اوبه هم پې اچولې نو پوندې اوچې پاتې کېدې. نو د شعر نبي کریم اوازو ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار ويل للعقاب. تنبیه مقصدو ادیر دا معلومه شو چې مسح نه ده کافي که دا مسح امراض اصطلاحي مسح وي نو هغې کې خو پونده هسې نه مسح کېږي بیا هم پونده ولې یادوي مسح اصطلاح کې خو د پاسه او شیعګان هم د پاسه کوي بیا عقب پاسې موچي او دلته وي عقب کو چې دلته نه پکړه نو د دې مسح امراض څه شی شو غسل خفیف. باب تعلیم الرجل امته اهله. تعلیم پکار د سړي ښځې ته ویندې ته ښځې ته یعنې د خپل اهل نه غافل نشي. دا ترجمه هم د دې آیات ته ماخوذه ده. قو انفسکم وعلیکم نارا. خپل نفس او اهل د نار نه بچ کې نو بچ کېدلې دا چې صحیح عقیده صحیح عمل ورته حضرت محمد وابن سلام که ښځه دې سبق نه ویلې ته ورته ښایه او بالعکس هم کولی شي که تا سبق نه ویلې ښځې نه زده کوه. دا فاطمه د دغه نه روایت کوي دا هشام د فاطمې نه روایت کوي. هشام یې خاوند دی او اسمې فاطمې ښځه ده او فاطمې خپله نیا لیدلې ده او هشام نه دی لیدلی او دواړه د ترې لوریانې او زامن دي. نو دی د خپلې ښځینې نه حدیث وایي. ما له یو ځل مسله ده چې سړي د خپلې ښځینې نه تپوس کوي نو ما ستاسو مطلب دی چې بیا ورسره نزدېکت بدلي دا خو ستاسو شوه بې ادبي ده. ما ورته وی هغه ښځینه خفه ده فکر خوشحاله چې ته نزدېکت کې وی نه خوشحاله یې خاندي بس ما وایي دا بې ادبي نه ده. زما دا پیران بدې شي دا رسمي پیران دروغجن پیري موریدي او کسبي نو پنجاب کې او په سند کې دا دی. دا پیرانو نه دا موریدان ستر نه کوي او دین کې ستر نه کوي چې مورده شو نو بلده چې څه ورسره کوي منځ او دس نه کوي ظالمان. دا یو رسم دی. پیر صاحب دا دربار دی دا درګاه دا رسېدلې خلک په پنجاب کې په سند کې جهالت به اندازې زیات نو دا غلط عقیدې غلط عملونه پښتنو کې پشته. دا رسمي پیران چې دي دا دربارونه چې دي دا ټول مردافواري اکثر بد عمله. باب تعلیم رجل امته و اهله. تعلیم د سړي وینځي تم ضروري دی او اهل تم. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الحاربي قال حدثنا سعد بن حيان قال عامر الشعبي يحدثنا ابو مرتان به
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه لهم اجران، درو کسانو ته بخدای دو اجر ورکړي. رجل من اهل الكتاب، یو هغه سړی د اهل کتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد، چې په سید الکائنات ایمان وروړي، په خپل پیغمبر ایمان. والعبد المملوک بذا ادى حق الله وحق مواليه، به ما امرای دی چې د خدای حکم پوره کوي، فرائض او مولا خدمت کوي. ورجل كانت عنده امه يتوها، یو سړی سره وینځي دی وته کوي، فادبها، اخلاق ورته وښایي، فاحسن تعذیبه، ښه سړیتوب ورته وښایي. وعلمه، تعلیم ورکړي د عبادات او د عقاید، آداب د اخلاق و تعلیم، او دا تعلیم دا د عقاید او د عبادات. فاحسن تعلیمها، کل تعلیم ورکړي. ثم اعتقها بعزازك فتزوجها واديك فله اجران ذلت ثواب. ثم قام العامر، عامر الشعبي وسړي ته وایي چې چاته تفوس کو، اعطیناکها بغیر شیء، دا حدیث می ګوره دومره لوی حدیث ته بغیر څه عوض او قدر وکا. قد كان يركب فيما دونها الى المدینه، د دې د کوفی او د بصرې نه به خلک تلل، د دې نه کمې مسلې زده کولو دپاره مدینې ته، د یو مسلې زده کولو، د حدیث شریف زده کولو دپاره خلکو د دې ځای نه سفرې کړي دي. او ما تا ته بغیر مفت وښو، نو هسې نه چې دې بې قدریونه کې. یو څلور پنځو خبرو ته خیال لرئ. اوله دا چې د اهل کتابو نه مراد څوک دي؟ رجل آمن بنبیه و آمن بمحمد. نو څوک یهودیان کې مراد دي، ځکه د آیات ماخوذ، دا حدیث ماخوذ د آیات نه. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. سورت قصص کی اولئک یؤتون اجرهم مرتين، دا اهل کتاب و یهود په باره کې نازل شو. نو یهود ته مراد، خو بیا سوال دا دی چې یهود چې عیسی علیه السلام راغی او هغوی په ایمان راونړه، نو د هغوی یهودیت خو منسوخ دی. نو کوس ایمان نه وړي، نو خو ایمان یې بالمصطفی شو، نو دوی خو مستحق د یو اجر ګرځي. ازور ایمان خو ختم دی. ذکر دوی عیسی علیہ السلام ته نعوذ باللہ دجال وایي. یهودیان د دین په اعتبار سخت دشمنان دي د عیسایانو، خو عیسایان ورسره نن سبا جوړ دي، ځکه عیسایان د مسلمانانو نه یریږي. چې یو طرف ته د یو قوم د عقیدې چې دوی زمونږ د خدای زوی وژلی دی، او بل طرف ته د هغې قوم عقیده دی چې دا دجال و، نو د هغې منځ کې به جوړ راشي. خو صرف د اسلام نه مقابلې د وجې نه یهودي یو بل ډانس پې ساتلی او امداد یې کوي، او امریکا باندې مسلط دي، ځکه مالدارې کمپنۍ ټولې په امریکا کې د یهودیانو دی. نو ټول سیاست د هغوی په لاس کې دی. نو که مراد د اهل کتابو نه یهود شي، د یهود آیات حدیث مبارک ماخوذ دی د آیات نه، آیات سره مطابقت راغی. خو یهودو پس د نزول د عیسی علیه السلام نه د هغوی دین خو باطل و، ځکه کفر وکړه په عیسی علیه السلام، کفر په یو پیغمبر په ټولو پیغمبرانو دی. نو کوس ایمان نه وړي، نو خو ایمان یې نه وي، ایمان په رسول الله مبارک دی، هغه زوړ ایمان خو باطل دی، مستحق د دو اجرینو څنګه وګرځېد. ورجل آمن بنبیه، هغه آمن بنبیه خو ختم شو. او که مراد دی نه عیسایان،
ټیک ته عیسایان موسی علیه السلام مني او پیغمبر ورته وایي او دا خپل پیغمبر مني او د خپل شریعت ته متمم او مکمل د شریعت موسوي وایي کدا موجوده انجیل مکتب دې کې تورات هم شامل دی دې موجوده انجیل ته دوی بایبل وایي او کتاب مقدس نا پنځه حصے د تورات هم پکې راغلي دي او انجیل هم څلور جمع کړي تورات پنځه حصے دي او هر یو حصے ته صفر وایي صفر پسین صفر التکویر صفر الفروج کم سودای به مدرسې تفما دا کړه به عربی کې ده ما عربي کې پیش نو کې عیسایان تمرات سینه دا غي خو سید ایمان په عیسی او به په ایمان پر رسول الله ورو د ایمان شو اگر چې ایمان یې هو کله ایمان خدا آیات سره نه جوړیږي ځکه آیات د کتاب او يهوديان مبارک نو د دې جواب شان ورشا صاحب داسې کوي چې مراد ته يهود د مدینه او عیسایان هم پکې داخل دي او يهود د مدینه چې هغه د عیسی علیه السلام کفر نو کړی ځکه دوی ته عام احکام نور رسېدلي د عیسی علیه السلام او د پیغمبرانو مشترکه عقاید چې لکه توحید قیامت ته دی قائل و د دې وجنه د دوی ایمان محرف او ایمان ضعیف خدای پاک د ایمان د مصطفی د وجنه قبول دا یو دیم جواب دار چې يهودم ټول